السلام علیکم ملګرو د نهم او لسم سټوډنټس دا ویډیو ضرور وګورئ ځکه مردان بورډ چې کوم دی کنه هغه د انګلیش کیمستري تاسو له پسکرین باندې ښکاري انګلیش کیمستري او فزکس د پاره یو بیل قسم انسر شیټ انټروډوس کیږي لکه یو بیل قسم انسر شیټ په تاسو له ملاويږي چې پاغه باندې به تاسو شارټ کوېسچن او لانګ کوېسچن په کومه طریقه کوي نو په دې ویډیو کې تاسو له مکمل طریقه زخیمه دا طریقه به تاسو له سکول کې خپل ټیچرز هم خي او دینه علاوه چې کله تاسو ایگزام شروع شي فرست پیپر مووي نو پاغه باندې به اورا طریقه تاسو له په ایگزامینیشن حال کې سپرډنټ یا سټاف وغیرہ هم خي خو هغه نه مخکې دا ویډیو ګورئ چې لګ ډېر د تاسو مایند کلیر شي چې تاسو به څنګه د انګلیش د کیمستري او د فزکس پیپر کلیر کوئ څنګه به انسر شیټ تاسو استعمالوي دا ای مارکینګ د پاره یعنی راتلونکي چې کوم د مردان بورډ سټاف ته هغه چې چیکینګ کوي نو هغه په سیستم په کمپیوټر باندې کوي لکه اکثر تاسو کتلی وي چې سټوډنټ انسر شیټ باندې صحیح انسر ورکړي وي خو بیا هم هغه نه کټینګ کیږي یعنی دا کټینګ ختمولو د پاره د غلطۍ ریشو کمولو د پاره مردان بورډ ای مارکینګ یا ای سکرین مارکینګ چې کوم چیکینګ دی هغه انټروډوس کوي چې د غلطۍ گنجائش کم شي او سټوډنټس ته خپل حق صحیح طریقې سره ملو شي او چیکینګ دی په آنلاین طریقه باندې چیکینګ دی په سیستم په کمپیوټر باندې وکي لکه په ای آی باندې کوي یا واټ ایور څه سافټویر ولا دی ډیزاین کړی دی هغه مردان بورډ کار دی خو یعنی تاسو به ایگزام کې پیپر څنګه اټمپټ کوئ نو په دې ویډیو کې به ډیټیل سره خبره کوو نو ځکه مې د لوي چې د نهم لسم سټوډنټس دا ویډیو ضرور وګورئ ځکه تاسو له دلته ښکاري هم دا ګورئ बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन मर्दान इस लकीर के ऊपर किसी किस्म की लिखाई ना लिखे दा लकीर न दायावे दा लकीरा देना बरा पदीज के बतासो हिस किस्म लिखाई न कवई इवन डाट कदरे पे हम इस्तेमाल हुई पेंसिल बाल पेन हिस कदरे लिखल बदलता न कवई दीजिए कि तासो दा बारकोड कारी दा बारकोड बरस्तासो पनुम बांधे मतलब दस्तासो पनुम बांधे बा पदे बारकोड बांधे दस्तासो द पेपर चेकिंग कीगी नो दलता बेखी तासो छीड़ न कवई बरा दलता एग्जामिनेशन چې کوم نه دلته به تاسو لیکي 2026 انول ایگزام به لیکي یا انول 2026 به لیکي تاریخ به لیکي بیا بخښه رول نمبر ترا کوشي لیټ سپوز د تاسو رول نمبر دی 1976 به واخلم یا لیټ سپوز د تاسو رول نمبر دی 1230 نو تاسو بس کوي لمنای سره تاسو 1 تنو 1 بدلتا شیډ کوي شیډ کوي بسنګ پتور بال پن وره پن باندې استعمالوي د انسر شیټ د پاره به تاسو سپیشلی تور بال پن استعمالوي تور بال پن د پاره چې دا پیپر صحیح طریقې سره سکین شي او صحیح طریقې سره د دې دا به تاسو له اساتذه کرام هم وي او پس ایگزامینیشن حال کې بدللا سپرډنټ سے بموي چې انلی یوز بلیک بال پوینټ بلیک بال پوینټ پتا سو یوز کوي د لپاره پن نه غوره بال پن به استعمالوي پن نه انک والا شي نه خاص تاسو رول نمبر دی 112 د تاسو رول نمبر دی نو 1 روم باندې سره 1 بدلته تاسو شیټ کوي بیا با 2 مې سره تاسو رول نمبر کې 2 دا نو 2 بدلته شیټ کوي 3 مې سره تاسو رول نمبر کې 3 دا نو 3 بدلته شیټ کوي دا وګوره بیا 3 مې سره تاسو رول نمبر کې 0 دا نو 0 بدلته ښکته راشي 0 بدلته شیټ کوي نو دا تاسو رول نمبر شو 1230 کچری د شهر نمبر دی 1976 د شهر نمبر شپږین سي دی د شهر نمبر فار ایگزامپل یو کست د غرو نمبر دی 16 یا 17930 د غرو نمبر دی 17930 اسی مثال خبره نو 1 تاسو رول نمبر کې ډومبای حصہ سره 1 تا نو 1 بدل ته شیټ کوي یا تاسو رول نمبر کې ډومبنای انسان 9 دا نو دلته بنو شیټ کوي دا ګور حقته پکې 9 دی 2 مې سره تاسو رول نمبر کې 7 نو 7 په دلته شیټ کوي دار په 2 نمبر خانه کې او دلته به بار لیکي هم دیږي کې د خانو کې به لیکي لکه تاسو رول نمبر دی 17930 نو دلته 1 7 9 3 0 17930 په دلته ولیکي او بیا بخښه دا غرنګ 1 په دلته شیټ کوي دلته بیا تاسو رول نمبر کې 2 مې 7 نو 7 په دلته شیټ کوي 3 مې تاسو رول نمبر کې 9 دا نو 9 بدلته بره لیکي او ښکته به دلته شیډم کوي 3 مې تاسو رول نمبر کې 3 دا نو 3 بدلته بره لیکي او دلته به 3 شیډ هم کوي دارې 3 دلته به شیټ کوي دارې نا کلیک نشان په کوم دا دلته به 3 شیډم کوي سلورم مې تاسو رول نمبر کې 0 دا نو 0 بدلته بره لیکي او ښکته بره شي دلته به شیډ هم کوي نو په دې طریقه به تاسو رول نمبر لیکي بیا تاسو پیپر د صدا د انګلیش ته د کیمستري او د فزکس ته دا انسر شیټ چې کوم دی را صرف د درو پیپرو د پاره دی غوړي ها نور پیپرو د پاره سمپلی اوما انسر شیټ په څنګه چې پریویس ایئرز استعمال شوی دي نو انګلیش ته تاسو انګلیش پیپر دلته به انګلیش شیټ کوي کیمستري پیپر مو د کیمستري به شیټ کوي او کله فزکس پیپر د فزکس په شیټ کوي شیټ کول مطلب څه دا ګول خانه به تاسو داسې ډک کوي د توري سی ای نه
د تور بال پن په داسې وګرځوي چې دا فل ډک شي لکه چې په مینس کې پکې سپین ډاټ تاسو لخکارن شي ټوله به توره کوي د شیټ کېدل وای او بل تاسو اوس کلاس سویم کلاس ته نهم کلاس ته کله سم سټوډنټ کده نهم بخانه به نهم ته مخامخ دا خانه چې کومه ګول دا به شیټ کې کده لسم سټوډنټ نو لسم خانه د بعد چې کوم دا به ته شیټ کې د کې به بيخي گنجائش د کې به تاسو هیڅ قسم میسټیک نه کوي د کې میسټیک کې دو سره رول نمبر میسټیک کولو سره تاسو لپاره دا چې بیا امتحان عملی د لپاره هم یو هډیک جوړ شي دینه علاوه بیا چیکینګ کې هم یو غټ هډیک جوړ وي تا چې کم پیپر کړي دا غي مارکس تعالی ملو نشي دا کته رول نمبر غلط لیکلی نور کدا دیږي کې کتا سو ګورئ سیګنیچر اف سپرډنټ ته دیږي کې بتا سو هیڅ قسم لیکای می کوي هیڅ سم صرف تاسو د درو خانو سره کار دی ایگزامینیشن سره تاریخ سره رول نمبر سره سبجیکټ سره اور کلاس سره نور په دې پیج د تاسو هیڅ قسم کار نشته د کته سپرډنټ سیب چې کم دی غبا دا ساين کی او بس د دې پیج کار ختم شو دویم پیج چې کم دی سیکشن بی دی جی سیکشن بی کې د هر سوال لپاره د هر شارټ کوېسچن لپاره به یو پیج دا نه چې تا دلته سوال شروع کو دیږي کې تا سوال شروع کو ستا سوال دلته ختم شو او دلته تا سوال نمبر 2 شروع کو نه جی په دې پیج باندې به صرف کوېسچن نمبر 1 کې کوېسچن نمبر 1 د په 2 لکیرو کې ول را نشي په 2 لکیرو کې رستا کوېسچن نمبر 1 راغو په دې لکیرو کې په دې لکیرو کې بس ته بیا په دې پیج باندې نور اسم نه لیکي ځکه د کوېسچن نمبر 1 لپاره ستا دا بارکوډ دی او په کوېسچن نمبر 1 لپاره صرف تعالی مردان بورډ دا یو پیج درکړی دی په دې به کوېسچن نمبر 1 شارټ کوېسچن راولي او په دې راځي هم لکه دا نه چې شارټ کوېسچن ته دومره غټو لیکي چې په دې پیج نه راځي شارټ کوېسچن به یو کنسپچوال کوېسچن وي اگر ستا ذهن معلومي چې آیا د زده کړه کړې ده کنه راټو والا سیستم چې کوم دی مردان بورډ ختمي د دې ایر مارکینګ مطلب دا چې مردان بورډ د راټو سیستم ختمي نو سیکشن بی کې به د هر سوال لپاره تاسو له داسې یو پیج درکړل شي وي پاغه باندې به تاسو یو سوال کوئ دویم سوال به په یو پیج نه کوئ کوېسچن نمبر 1 سیکشن بی ښه اوس لکه کوېسچن نمبر 2 تاسو کوئ کوېسچن نمبر 1 تاسو نه درځي نو دا پیج به خالی پرې دی دا پیج به خالی پرې دی ډایرکټ پراشه کوېسچن نمبر 2 لا یا اوس کوېسچن نمبر 3 دلته بر لیکل دی دا ما ډاونلوډ کړی خو دې کې پورا پیجز نشته دی کوېسچن نمبر 2 د دې پاڼې په بل سایډ باندې دی نو کوېسچن نمبر 2 به تاسو ولته وکئ بیا کوېسچن نمبر 3 تاسو کوئ نو بدلته وکئ کوېسچن نمبر 3 تاسو نه درځي دا پاڼه به خالی پرې دی کوېسچن نمبر 4 ته به وړئ کوېسچن نمبر 4 به وکئ کوېسچن نمبر 5 تاسو نه درځي نو کوېسچن نمبر 5 پاڼه چې کوم دا به تاسو خالی پرې دی لکه به ډکوي نه کې بسم نه لیکي خالی به پرې دی بیا به کته راشي سیکشن بی کې لکه سیکشن سی ته دا سیکشن بی دی ټول سیکشن سی د پاره دا سیکشن سی دی سیکشن سی د پاره تاسو لا درې سایډ درکړل شي وي دي درې سایډو کې به تاسو لانګ کوېسچن کوي سیکشن سی چې کوم وی لانګ کوېسچن وی کنه نو دا شارټ کوېسچن د پاره یو پیج درکړل شوی دی او لانګ کوېسچن د پاره درې سایډ درکړل شوی دي نو په دریو سایډونو به تاسو لانګ کوېسچن کوي او هغه لانګ کوېسچن ته به تاسو نمبر مطابق کوي لکه لانګ کوېسچن نمبر 1 تاسو کوئ نو په پیج به تاسو لا کوېسچن نمبر 1 لیکلی وي نو تاسو په هغه باندې لانګ کوېسچن کوئ لانګ کوېسچن نمبر 1 نه درځي نو هغه پیج به خالی پرې دی غوړ یاد لره چې کم کوېسچن نه درځي د هغه کوېسچن نمبر پیج چې کم تعالی د مردان بورډ د طرفې ایشو شوی وي هغه به خالی پرې دی ای کې به سم نه لیکي پیج به ټوټلی خالی پرې دی ټوټلی به خالی پیج پرې دی خپل براشو دا خو مکمل امید چې پېښوي به بل براشو په دا به ټول بلیک یوز کې دی کې فار ایگزامپل تک کوېسچن کې تا یو لاین لیکلو تا نه غلط شو وایټنر باندې استعماله ذکر سکینینګ د لپاره وایټنر چې کوم دی بیا خلل جوړي وایټنر باندې استعماله سمپلی پاغه باندې بل بالپن داسې یو لکیر راکاږي چې دا لاین ما نه غلط شوی داسې یو سمپلی لکیر او پاغه لاین باندې راکاږي چې دا غلط دی دا څنګه چې ته اوس خو ډیر لکیر او ټول کوېسچن پیپر انسر شیټ ځان لا غلط کې نو صرف یو ساده لکیر او پیراکا چې دا غلط دی بس سمپلی دیټس اوکے نور به سره هیڅ چیر نه کې دینه علاوه چې کم تاسو لا فار ایگزامپل یو ډایګرام جوړوي نو ډایګرام لپاره به تاسو هم بلیک بال پین استعمالوي بلیک بال پوینټ په یوز کوي بلیک بال پوینټ استعمال سره به د تاسو هغه چې کم شیډ جوړ کوي وي کم تاسو انسر شیټ وي دا غي سکینینګ صحیح طریقې سره کیږي سمپلی دا طریقه ضروره ده د انسر شیټ د کې هیڅ قسم نور داسې صداغه نشته خو دا خبره یاد لرئ چې د هر کوېسچن لپاره به تاسو د سپریټ پیج درکړي وي په هغه پیج باندې به تاسو هغه کوېسچن کوئ که هغه کوېسچن تاسو له نه درځي نو هغه پیج به خالی پرېږدئ سمپل خبره ده اور یوز کوئ به صرف تور بال پن تور بال پن باندې به لیکل کوي په شین باندې په بلو باندې دغه رنگ لیکل نور چې کم دی به تاسو ټوټلی په بلیک بال پن باندې کوي نور پکې داسې خاص نشته دی دا سمپل طریقه ده په دې طریقه باندې به تاسو خپل د فزیکس د کیمستري او د انګلیش پیپر اټمپټ کوي فزیکس کیمستري او انګلیش پیپر به تاسو په دې طریقه باندې اټمپټ کوي نور پیپرو د لپاره سپریټ طریقه ده بیا کې د راتلونکي ټایم د لپاره
ټول پیپر هم په دې طریقه باندې بیا شي ټول پیپرو چیکینګ چې کوم دی په کمپیوټر باندې کوي راتلونکي ټایم کې خو فلحال صرف دی د درو پیپرو چیکینګ چې کوم دی په کمپیوټر باندې کیږي په سیستم باندې بکیږي او دغه انسر شیټ چې کومه طریقه و امه در سره په دې ویډیو کې کمپلیټلی ډیسکس کا نو او دا طریقه به تاسو لا خپل سکول کې استادانو مخیدینه علاوه ایگزامینیشن حال کې بدل سپرډنټ دغه سټاف هم وخی نو په دې طریقه به ان شاء الله تاسو خپل پیپر اټمپټ کوئ او بیسټ اف لک ټول سټوډنټس لپاره او مهنت ولو کوي چې ښه نمبر واخلئ او بیا مخکې راتلونکي ټایم کې ښه کالجونو کې او ښه یونیورسيټو کې تاسو لا مطلب اډمیشن ملو شي او بیسټ اف لک فار یور فیوچر ثانک یو سو مچ والسلام